الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ومخشي جيمي بندے د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د معراج د سفر په باره شي څه خبره شوې و او دغه په ساجيبات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وی د یک سفر دغه څه تذکرہ شوې و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د حرم شریف نه مسجد اقصی ته چي نو په دې شي مختلف داسې حالات یولیدل چې جبرائیل امین نه پښتنه کوله دی جبرائیل امین و دی وضاحت ورته کو پلیاري باندې تیرېدل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خلق ولیدل چې دیغه نکون دی یس پنیوي او پیغه باندې خپل مخینه او خپل سینې د پرې کوله دی یس پنی نکون یوي او پیغه باندې خپل مخینه او خپل وجود چې کیم دا غي زربو رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبرائیل امین نه پښتنه وکړه چې دا سیک دی وی چې رسول الله دا هغه خلق دی چې په دنیا شوی د خپل مسلمانانو وړي غیبت خو نن سبا عام ده او غیبت وی ستا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو موقع باندې صحابه کرام ته فرمایي چې الغیبت اشد من الزنا غیبت د زنا نه څخه ګناه ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کی تعریف ورته کوي چې د خپل وریر په داسې شان سره تذکرہ کول داسې یو ډول چې هغه د یو وروي نو د ایشر نه کانی چې موږ په شیر نه دی ویلي نو چې دای کله د خبره وروي چې د کیمه خبره د متعلق ټوکري او د سړپ په باندې نو دغه ته غیبت وي یو صحابي پښتنه کوي چې رسول الله ان کان فیه ما اقولو چې دا کیمه خبره زکه او د په دشه استادو نو زبیا کو دا غیبت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمی چې ان کان فیه ما تقول فقط اختبته چې دا کیمه خبره تکاوي او په دشه استاد دا غیبت ده او چې کیمه خبره تکاوي او په دشه نشته دو فقط به حد ته بهتان ده او بهتان په غیبت نه څو ګناه ده دا خو د بیلزام په ولا کول درویر د پوره ترنچ یو ګناه په ششتانه د یو جرم په ششتانه وتی ده نو د غیبت معمولی تعریف میں خلیف تو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیث نه چې کیم ثابت ده چې غیبت څه کوي او د غیبت سمره جرم ده اپ د واقعي څخه پته لګي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې کې می خلک باندې تیرې پلیاري باندې تیرې بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه خلق ولیدل چې هغه کونی خوري خپل خپل ته کونی اچای او کونی خوري کونه خو د خروج شي نه د ډېر سخت وي کونی خوري نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جبرائیل امین نه پښتنه کوي چې دا سیک دی چې رسول الله دا هغه خلک چې په دنیا شوی دی سیدینا کول د سودخوري انسان دا جرم ده بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لیار باندې تیریږي جبرائیل امین سره نو بیا څه خلک ولید چې دی فصل وکړي
او بیا په هغه ورځ باندې دمره ستر شي فاصله چې په هغه ورځ باندې لو کی کټ کی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جبرائیل امین نه پوښتنه کوي چې دا سیک دي چې د دې په مول شاء الله تعالی دمره برکات چولا چې په یو ورځ ته خو مو کوي واغه ستر شي او بیا وګټه کټکای په هغه ورځ باندې دای کټکای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جبرائیل امین وی چې یا رسول الله دا هغه خلک چې په دنیا کې د الله د دین د بلندی د پورا د الله د نظام د پورا جهاد کو صحیح د الله د رضا د پورا نو دا هغه خلک چې دی په نیکی ش الله رب العالمین دا برکات چول چې یو نیکی وې سره ځکه چې فصل چې یو دانه ته دی جوړ وکړي ناغه جوړ چې په غورز باندې کېږي نو په دایو د جوړ دانه شي په یو وېږي چې سمره دانی نو دا یو قسم الله رب العالمین د دې په نیکی شي اضافه کوي نو جبرائیل امین او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا راوون دي دلیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسجد اقصی ته نه رسیدل د معراج د سفر هغه عجایبات چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې دوران کې د حرم شریف نه تر دې بیت المقدس رسیدلی دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا جبا حالات ولیدل پدیش ودسه خلق ولیدل چې هغه یو طرف ته مردوړه پرتا دو او بل طرف ته صفا و زبردست و مزدور خروق پریتا چې هغه بالکل تازه خروق ده خو تازه خروق نه دی بنشوي دی او په مردوړه باندې لګیا دي په ګنګي باندې پاغه باندې دی لګیا دي خروق کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پښتنه ځنه کوي جبرائیل امین دا سیک دي چې په دې عذاب او په دې تکلیف شه مبتلا دي نو جبرائیل امین ته چې رسول الله دا هغه خلک چې په دنیا شي په خپل نکاح باندې چې شزینا وي هغه پرې شي وي او په حرام پر شریدل او په حرام ذریعہ سره خپل خواهشات پیرا کول او خپل منکوه خپل جایز خواهشات چې کوم د خپل بیبینا پیرا کیږي هغه بیبیو نه پرې شي وي نو دغه د وجه نن دا عذاب شه د خلق مبتلا دي چې دې صفا او د بوک و دې زبردست خروق نه باندې شوې دی په مردوړي باندې لګیا دي دا مردوړه چې سړی کوي د الله رب العالمین سخت په دې باندې نارس کړي بلکې په یو مقابله د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د جهنم حالت بیانای دغه د معراج د شپې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه حالت به ان شاء الله بیانې چې جنت او جهنم یې کتل دي په جهنم څه څه حالت وي لکه د سید په باره شه په دوی شه بیان وشي چې کوړی یو پړ او په جهنم شه داسې خلق لیدل چې یو د وینې تلووي د سید په باره شه د وینې تلووي په وینې تلو شه زنه خلق لمبېږي او سخت په تکلیف باندې او دیو کوشش کوي چې میجا د دختلو نه وځي او کینارې ته لوړ شي وای چې فرشته دې تلو په کینارې باندې ورته ویلوړي او غټ کونی ورته نیولي وای چې څنګه چې کینارې ته سي به په کونی باندې وولي په غټ کونی باندې وای چې دې به شي بیا نه نوځي ولور شي بیا میاسته ورسېږي وای چې دې بیا کوشش کوي چې مش کینارې ته لوړ شي وای چې بیا فرشته ورته لړګي په نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جبرائیل امین په دې پښتنه کړی و چې دا سیک دي چې په دې تکلیف شه مبتلا دي وی چې دا هغه خلک چې په دنیا کې د مسلمانې وینې چلے یعنی سیدینه کول نن الله رب العالمین په دې عذاب شه مبتلا کړی دا یو د جهنم د حالت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مختلفه یو واجبات چې کوم د سفر د معراج دي او په داسې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا او په بل حدیث چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جهنم حالت باندې نو وی چې یو قسم جهنميون وي په جهنم شه چې داسې تنیر غوندې زویو لون دې ګډه استرا او پوس کلیه تانګه وی چې د جهنميون سخت شور د پیغش سخت شور ده او وی چې هغه جهنم په یې شه دی چیک شي او بیا پرېوزي وی چې چیک شي بیا پرېوزي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جبرائیل امین نه پوښتنه کوي چې دا سیک دي چې په دې عذاب شه مبتلا دي په دې یې شه مبتلا دي او دا په داتن تنور شه او د جهنم په دې یې شه شوی چې یا رسول الله دا خلک دي چې په دنیا شه دی بدخوري کوله خو په دنیا شه دا ګناي نه دمرا مشوي دي الله د فضل به هاي دمرا مشوي دي چې کله دا سوشل میډیا کسه په دې مخ شه ورېځ شه چې کیم دا د پېښور د یونیورسيټي
چې کومه واقعیا وشله او هغه کومه ښځینې په کوم لباس شر وتلي دي چې ټولې وې د حالت کتلي چې پیغې شه سړی نوستي وتا ښځینا نوستي دي وای وا ښځینا چې په کوم انداز باندې دوه درې یو کوم لباس یو وستا چې په دې شي زی چې وریا وې کېدای شي د ویډیو د ښځینا وریا کتلي د دې خاندان خلک واکتلي او د پنجاب خلکان دی بل زو یان دي چې موږ ته سيزونه ته پښتنو یې دا هغه ښځینا په دغه لباس چې بالکل یو کې سمرامنډه ده او د سړی په مخ شه او د ښځینا په مخ شه واغه خلک ویډیوز نه کوي او د چې په کوم انداز باندې دریمي حقیقت دا چې تعلیم شو په اسلام شو تعلیم ممانعات نشته خدا تعلیم چې د کیمه نه روای چې دمره به حیاي چې دنیا کتای نشي او زدغه ته هرونی چې د فلور وې سرنګ کسي دا ورېر وې دا ویډیو سرنګ کسي دا کوئی د چا خیر دی کوئی دا یو درخواست درته کوم چې ټیک تو تعلیم کا یہ پوکیه خپل بچی باندې خدا تعلیم خوند چې د کیم لګیا شو د نن په دې یونیورسيټي کې کیم ماحولینه جوړ شوې دي دا خو چې کیمه د ایمان چې نزاد ختم ایمان ختم شو بالکل ایمان چې نزاد وته او بیا کم از کم خپل بچی ته د حیا تعلیم ورکړي د اسلام تعلیم ورکړي چې ټیک تو تعلیم کا کوي خدا تعلیم شو نشته داسې پروګرامات نه چې خبرې دي چې په دې پلان کې یونیورسيټي شي یا په دې سکول شي داسې پروګرام ده نو په هغه ورځ باندې خپل بچی ته چټي ورکړي هغه ته وی چې د سکول تنن ماسه هغه ته وی چې تنن کالج ته ماسه تنن یونیورسيټي ته ماسه چې کم از کم په دې پروګرامات شي په دې خیر لیر دې ته دا په دې پروګرام شي شامل شي نو یقینا چې په دې باندې کوم څوک سړی تر راسي کوم تکلیف راسي او دا ځونه ته وی چې دا میش کلچر دا ټیم کلچر روای دا کلچر د پښتنې خو ډېر درین کلچر وو ډېر درین ثقافت یو مخشه خو سر تیر سر باندې سیک تلای نشله ایس واغه پګړی خو ختم شله ټیپی خو ختم شله حقیقت دا چې د کیم امتحانات په میزو ته باندې روان دي د دې سسته وجنه اړین می چې په دې حالات باندې سوچ کو د تیرو دا متاثرین چې نن وروتلی په دې سوړ شي کیم په تکلیف شي سړی برداشت کوي نشي چې هغه بچیون هغه ښځینا چې په دې باروم چې په دې پر بارش په دې سوړو شي په دې نشو حکمرانون به حساب دي نه یغه تدګه د انداز نه لګي چې دا قدمو ته خیر لري سره داسې کیږي چې په دې سوړو شي وتلی ته خپل ټرته نو څه په دا ورځ باندې خدا دې تیرو هغه ورینا واغه فاین دی واغه بچیون یقینا دا حالت دې برداشت نه دي همیشه تو خپل زونه اصلاح کوي دا د الله دې طرف نه تکلیفونه د عذابین ارسي او چې دا سړي چې د موت او د عمل د وجه نه دا حالت نه وي امتحان اوي تکلیف اوي خدا حالت همیشه تو سه خپل زونه اصلاح وي کم از کم کوي د خپل کېره اصلاح وي کوي د خپل بچي د خپل بچیونی دغه اصلاح وي کوي نن همیشه تو سه د خپل بچیونی نه بے فکر ای د خپل بچی نه بے فکر ای بس پدې باندې پټې چې بچي مې میډیکل کالج ته سي پدې باندې پټې چې بچای یونیورسيټي څخه سبا کې او دا پته نه لګي چې څه شي کېږي او د تعلیم یې درې نه مشته کېلا درې چې دنه خو درونو خلک وروته دا خو هغه ادارې دي چې دنه خو سړي جوړېدل خلک په شدت چې تعلیم یو بچایو کې د معاشره یو قیمتي انسان نه جوړ شي ونن خو چې روزي د بهایي دا ډېر لکه څنګه روزي چې روزي به نشي روزي دا د تعلیم په نوم باندې دا شاینا دا سړی ته دک ورګي دا تکلیف ده دا وای درا معنی دا سه عام کېږي دا خبره چې لکه بالکل په اسلام کې د دښي لکه به اجازه وي موږ ته سو مسلمانۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الحیاء والایمان قرانا جميعا حیا او ایمان دا خو ډېر لازم او ملزوم دي اذا رفع احد رفع الاخر چې کله یو په دې سره رخصت کېږي بل رخصت شي چې کله د سړی نه حیا لوړ شي ایمان لوړ شي او چې کله ایمان نه د سړی نه حیا سړی به حیا جوړ شي نو موږ ته څه چې د حیا او د ایمان سره تعلق نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حیا او ایمان دا لازم او ملزوم دي نو زه صرف خبره مې دا کوله چې د تعلیم مخالف نه نشي اعلی تعلیم چې سمره حاصلول شي حاصل ده ام فیل دا او کی پی ډی دا او کی سمره تعلیم اسلام دې دغه اجازه ورکړي خو د بهایي اجازه نشته ده یا په داسې شان باندې چې دا قیمتو سو مش په سوشل میډیا باندې ویني بهر کې
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج واقعیا چې د حشر چې د کوم تکلیف رسول الله صلی الله علیه وسلم په جهنم شولې ده او په دلیارې باندې د حرم شریف نه د بیت المقدس رساسي د دې تشي نتیجه وا چې په دې تکلیف شي خلک مبتلا دي چې مردوري په نوستي ولیا په جهنم په یې شي چې جو پونګي وایو جوړو کوي د دې کیمه حال کې حالت دي د دې یو خلک حالت وی چې په دنیا شي حیا نه کوي دنیا شي بدخوري کړی دي یو انجام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نشته شلا دغه تقریر او د میجو ته سي دي چې مې د مازه مقصد دا نه چې بس شو تقریر او کوي چې موري سے به شو تقریر نه دا خپل ځنه اصلاح وکړي او کزه دې پر تقریر کو چې د مو د تقریر خل صفات دي دا په دې نن واقع شي د خبرات رسول الله صلی الله علیه وسلم مخشه چې کله درېمي په دې سفر شه نو یو قسم خلک ولیدل چې د هغه ژبه په کینچی باندې په بیتی باندې پرې کېږي او بیا د نه بعد صحیح شي بیا پرې شي بیا لري شي په دې تکلیف شي مبتلا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبرائیل امین نه پوښتنه وکړه چې دا سیک وی چې یا رسول الله دا د ټول امت هغه خطیبون دي هغه تقریر کوین چې دي هغه واعظین دي الله د میجو څخه په دې شي الله مې د دین اوس چې په دنیا شوي شش تقریرونه کول او په خپل باندې وي عمل الله مې د درسنه د تقریر مقصد خو خالي دا نه ده چې زه شي خبرې وکړو تاسو وګورئ نه په دې مقصد دا ده د دې واقعیت مقصد دا ده چې دا روان دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نشته بیان کړی چې د دغه خپل ځونی نه بچ کی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مختلف حالات ولیدو بیا د یې نه بعد بیت المقدس ته ورسېد بیت المقدس ته چې کله ورسېد جبرائیل امین د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سوارلی په ډول وغوښتنه په سوارلی ونیولا او په یو ځای چې د بیت المقدس چې سمرا به کرام رغلی د یک سوارلی تر دې شوی یو ځای چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوارلی وترل بلکې په یو حدیث شریف چې جبرائیل امین په کونی شی په خپل بوته باندې سروای وکړو په هغه باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوارلی وترل او د یې نه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیت المقدس ته داخل شو جبرائیل امین د میکائیل علیه الصلاۃ والسلام نر فرشته دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمی چې ځکه بیت المقدس ته داخليدل وچ په دې وخت باندې ډېر خلک په انتظار باندې نوستي بیت المقدس وچ په دې وخت باندې اذان وشو او یک سفینه برابر شو وچ موته پتا دته انتظار و چې سو امامت سیک کوي وچ سفینه برابر شو د جماعت ټاک او ډېر خلک وچ جبرائیل امین ز په لوز باندې ونیولو په مثاله باندې ودرول وچ لمینز مې وکړو اقامت وشو لمینز مې وکړو بیا دې نه بعد جبرائیل امین متوول چې ته پته ولګی چې په تو په چار مانځي نه وکړ چې مو ته پته نه ولګی چې دا سیک دی وی چې یا رسول الله چې سمر د آدم علیه السلام نه موسی تر د عیسی علیه السلام را سمر هم به کرام دنیا ته راوړي د ټولې په تو په چې امام منځو کو یعنی ته امامت کو دی المنځ نه او د منځ ته ځان چاو کو جبرائیل علیه السلام اقامت چاو کو میکائیل علیه السلام امامت چاو کو امام الانبیاء چمیجو تو سیکھنا چاہیے امام الانبیاء ذکر ہوتے کہ پدیز ہوئی بندے پیغمبر علیہ السلام پورے انبیاء کرام تے امامت ہوتا نو امامت کو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و مقتدیون سیکھتی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام دا سمرم بی کرام دي ته ټوله بلکې په یو روایت چې دا سي چې د اسمان فرشته راغلي دي هغه پیغمبر علیه السلام پر شرمینځو کا بهر کې ټیم کا ختم ده نو ان شاء الله آئنده جمعه باندې وي د معراج واقعا دي ان شاء الله باندې ان الله ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار یا الله ګناینه می معاف کړي تقصیرات می معاف کړي حضرت جمع سے مشکلات دی اللہ کل مشکلات حل کړي یا اللہ امت مسلمات خیر پیش کی بیماران د اهل اسلام سم ردی کلی ته شفا کامله جن نصیب کی مردگان د اهل اسلام سم ردی اللہ مغفرت نصیب کی چپلا قرضی دی حلال اسباب یہ جوڑ کی سیک تنگ دست دی اللہ پر رزق شفا رحی ویل کی سیک بے روزگار دی حلال روزگاری نہ ویل کی یا اللہ سیک بے الود دی نیک صالح نگینا بچیون ویل کی یا اللہ پدے وطن شنن کیم تکلیف جوڑ دا کیم بدامنی دو یا رب العالمین دا بدامنی پامن مندر پر بدلا یا رب العالمین
یقینا د دې علاقې خلک دا د دې صوبې خلک ډېر ودرېدل. رب العالمین دا پریشانی مې په خوشحالي باندې بدله کړي، دا تکلیفونه رب العالمین په خپل فضل او کرم سره باندې ختم کړي. یا الله دې زوی ته د وطن ته امن ورکړي. زنه کسونه دا وګونی غوښتي دی رب العالمین چې چا څه پریشانی دي پریشانی حل کړي، سیک تنگست دی الله پر رزق شفا فراخي ورکړي. چا کاروباري نه نشته رب العالمین کاروباري شي برکت کړي. چا بیمارون دی رب العالمین بیمارون ته شفا ورکړي. د زکه یو کسر غلاوي چې بچي اپریشن میکړي رب العالمین کې دا اپریشن کامیاب کړي. د زکه یو بل کس حبیب نواز دی د میر بیمار دی د پرد او چې الله رب العالمین شفا کامله او نصیب کړي. نره کې مې کسونه دا وګونی غوښتي دي منویر شو رب العالمین دې ټول مشکلات حل کړي، ټول پریشانی حل کړي. رب العالمین رحمت کرم معاملات سره وکړي. وصلی الله تعالی